څلور نیم نه 1500 کاله پورې پخوانی دغه د بیرې ونه کومه چې د پاکستان نه مشره یادیږي او د دې د لاندې پوره 13 کاله خلکو زده کړې کړي دي، یعنی 13 کاله پورې دا سکول پاتې شوی دی. کې دومره غټه ونه نشته ده. بالکل په ټوله پښتونخوا کې غټه ونه لکه عمر لحاظ سره هم ډیره غټه ده. بل اولنی سکول 13 کاله د دې د لاندې خلکو تعلیم حاصل کړی دی. دا ستاسو سکول لکه پیلانی کنه سکول مونږه د ونه لاندې سکول لکه چې پاکستان نوی جوړ شوی 10 کاله شي نو هغه وخت دومره خاص فند نه و، کوم سورسز هم نه، وسایل هم نه، نو د حکومت دغه چې مونږ خپل خپل مدافع لاندې بس کار چلولو. څو کاله د دې سکول د لاندې سبق لکه دې سکول کې د څو کاله سبق زده کړل؟ بس 4-5 سال ما دلته تقریبا تیر کړي او واسه عموما دلته 15-20 سال 30 سال پورې دا سکول دلته چلیدل. خدا یو بوټی د درې څلور قسمه دانه کوي، نور خصوصیات او نور معلومات ترنه اخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی؟ خیر دی؟ خیر دی، تاسو خیر؟ شکر دی. تاسو مونږ ته دې وینا مو کړه کا، تھینک یو، ډیره مهرباني. مننه. نو زه چې زما تقریبا 73 ایج دی، 73 سال عمر مې دی، نو چې څومره پورې ماته معلومات دي نو زه تاسو ته دوه خبرې دي حق کوم. دا تقریبا اباو 400 یعنی 500 تقریبا دا 400-500 سال نه ده تقریبا دی دا باندې. نو دې لاندې موږ مشران اورېدلي دي چې دلته به کاکا صاحب ناسته کړي ده او بزرګانو خلکو ناسته کړي، ځکه چې پخوا پاپولیشن دومره نه و، آبادي نه وه، نو خلکو به دلته د زیات تر دې ځایه ته راتلل هغه خلک چې یا به ذکر فکر تبلیغ پسې هم خلک راغلي دي، پوه شئ، او غرونو ته به هغه خلک تلل چې لکه بزرګان خلک به تلل. اوس خو خلک شهرونو په زور کوي. نو دا ډېر ښکلی دې لاندې ما تقریبا خپل هم دی کې زموږ سکول بندوبست نه و، بلډینګ نه و، نو دې ونې لاندې موږ خپل هم سبق ویلی 5مه پورې سکول و. بیا موږ چې چا به وس کړو بیا موږ نورو طرف ته به رجوع کوله، نورو ځایونو ته. نو دې پورې موږ تقریبا ما سنه 64 که 63 کې ما 5م دلته پاس کړم، نو بیا زه ډسټرکټ مردان شیرګړ ته لاړم. نو دا ستاسو سکول لکه پیلانی کنه سکول مونږه د ونه لاندې سکول لکه چې پاکستان نوی جوړ شوی 10 کاله شي نو هغه وخت دومره خاص فند نه و، کوم سورسز هم نه، وسایل هم نه، نو د حکومت دغه چې مونږ خپل خپل مدافع لاندې بس کار چلولو. څو کاله د دې سکول د لاندې سبق لکه دې سکول کې د څو کاله سبق زده کړل؟ بس 4-5 سال ما دلته تقریبا تیر کړي او واسه عموما دلته 15-20 سال 30 سال پورې دا سکول دلته چلیدل. بیا مخکې بلډینګ جوړ شو، څه دلته دا جوړ شو دا چې تاسو وینئ، او دې نه بیا موږ بل ځای کې وو، بیا هغې نه ورو ورو هلته اوس سکولونه جوړ شول، یو 30-40 سال وشو چې دا سکولونه جوړ شوي. یو ورځ وایي پکې اور ولګېدو، ټول کلی پې ستړی شو، منځ کې اور بلېدو ختمېدو نه. نو بس بیا دا دی چې دلته څوک کېناستې چې ماشومانو به اور لګولی، نو چونکې اور دغه شوی نو بیا دې خلکو توره وکړله، اوبه موبه یې پرې واړولې او دې نه بعضې دا شاخونه کټ شوي دي، که دا نوی کټ شوي نو دا به 3 ګونه دې نه غټه وه، بلکې زیاته وه، لکه بیخي بې انتها غټه ونه ده که نه. نو دې نه څومره لرګی، دې نه خو 100 منه لرګی هم خرڅ شوی که نه؟ دې نه تقریبا زه هم چې 400-500 من لرګی به کم از کم 1000 من پورې، او دا خو اوس هغه بچه کوچه کم از کم په دې ډسټرکټ نوشهره نه زه هم پوره KPK کې دومره غټه ونه نشته ده. بالکل په ټوله پښتونخوا کې غټه ونه لکه عمر لحاظ سره هم ډیره غټه ده. بل اولنی سکول 13 کاله د دې د لاندې خلکو تعلیم حاصل کړی دی، 13 کاله دا سکول هم پاتې شوی دا بوټی. بل د پاکستان نه هم مشره ده، تاریخ ډیر مشر دی، ولې چې دلته کې چې کوم دی کاکا صاحب بادر بابا ډیرو مشهورو اولیاء کرامو د دې بوټي د لاندې ناسته کړې ده. نو یقینا ډیر یو عجیبه شانتي بوټی دی، په زرګونو منه لرګی هم د دې نه چې کوم دی خرڅ شوی هم دی، او اوس هم پکې ډیر زیات لکه د علاقې د کلي خلک راشي دلته لاندې چې کوم دی یخ سوري ته چې کوم دی ناست وي. نو یقینا ډیر یو عجیبه شانتي بوټی غوښتل مو چې ستاسو سره هم شریک کړو. ډیره مننه.